په بیوټي پارلر کې کار کولو والا یو جنې یو الګ سره تعلق څنګه جوړ شو. دغه جنې بیا اغوا څنګه شوه او دې سره بیا څلورو کسانو زیاتې څنګه وکړو. دغه جنې بیا کور ته څنګه را رسېدلې ده. په دې کې پولیس بیا د چا خلاف اف آی آر درج کړی دی او څوک یې پکې بیا گرفتار کړي دي. او بیا وروستو دا کیس چې کوم دی د دې رخ څنګه بدل شوی دی او د دې جنې بیا چې کوم بیان بدل شوی دی هغې کې هغه جنې چې کوم ده هغې څه ویلي دي. دا دې لحاظ سره یو د عبرت نه ډکه ویډیو ده چې دې کې زه کوم واقع تاسو ته بیانوم نو دا صرف د یو جنې دی خو دا څیزونه چې کوم دي دا زمونږ په معاشره کې ډېر زیات شوي دي. کم عمره جنکې په خلکو باندې ادبارونه کوي بیا څوک یې په نشو راړی څوک داسې بلا شي جنکې شته چې هغه دغسې خلکو دوکه کړي دي د هغې دپاره روتې دي بیا واپسي کور ته هم نشي تللی دغه هلکان هم ترې تښتېدلي دي هغې بیا دغسې د عصمت فروشو اړو ته رسېدلي دي. نو د هغې ذکر به هم کوم اوس به وکړو د دې واقعي ذکر. د تېرو څلور ورځې وړاندې واقع ده چې د نوشهره یو پولیس تاڼې ته یو جنۍ راله د هغې عمر تقریبا 16-17 سالو. دغه جنۍ چې کوم دی د پولیس ته بیان وکړو چې زه دلته په یو بیوټي پارلر کې کار کوم او دې دوران کې زما یو الګ سره په موبایل باندې تعلقات جوړ شوي بیا به زه هغه سره ملاوېدم هم. دا وی په 29 تاریخ د الګ ماته ټلیفون وکړو چې یاره ته زر راشه ستا پلار اکسیډنټ کړی دی چې وله دې بوځم. دې جنۍ نه پلار میلاو کړی دی نه چا نه تصدیق کړی دی د الګ سره تعلق و په دې باندې الګ باندې ټرسټ و حالانکې د دې الګ د پلار نوم هم نه ورته. دا جنۍ وایي چې زه کله رالم نو هغه راته وایي زه دغه پلانکي ځای کې موټر کې درته ولاړم. دا جنۍ وایي چې څنګه دې موټر له رالم ومې کته نو دې کې 3 کسان نور ناستو او یو پکې دا الګ ناستو. وایي بیا زه لږ وروسته شوم ګاډي کې نه کېناستم وایي بیا زه په زور باندې په ګاډي کې کېنولم او وایي ګاډی د مردان طرف ته روان کړو. دې دوران کې په ماله په دې خوله باندې څه کپړه کېښوسته وایي زه بېهوشه کړم. وایي بیا وروستو ما ته پته ولګېده چې زه دې چېرته یو ځای دی هغې ته راوستی په مردان کې او دې څلورو کسانو دې جنې الزام لګولی چې دې څلورو واړو کسانو ما سره زیاتې کړی دی په نمبر باندې او زه د دې خلاف اف آی آر درج کوم. چونکه واقع داسې وه چې एकदम په میډیا باندې هم راوچته شوه په سوشل میډیا باندې هم راوچته شوه. د نوخار تاڼې پولیس چې کوم دی اف آی آر هم د څلورو کسانو خلاف درج کو زر کاروی هم وکړه او په دې کې ګرفتاریانې هم وکړې. کله چې پولیس په دې کې ګرفتاریانې وکړي او دغه ملزمان چې کوم هغې باره کې معلومات وکړل هغې یې واورېدل نو د پولیس په دې ځای کې په دې کیس کې شک پیدا شو. د پولیس وینا دا ده چې زمونږ کله دا ټول هر څه واورېدل زمونږ شک پیدا شو مونږ دا کومه جنۍ چې الزام لګولی چې ما سره داسې زه اغوا کړی مې دې کسان را سره زیاتې هم کړی دی. پولیس وایي مونږ دغه جنۍ چې کوم ده دغه مونږ راوغوښته او هغې نه مطلب مختلف طریقو سره چې کله د هغې د خپل بیان مطابق وایي مونږ ته سوالونه شروع کړل نو پته ولګېده چې جنۍ دروغ وایي. پولیس وایي چې کله ورته بیا مونږ الګ نیم چې کوم دی ګرفتار کړی دی پکې په یو رشته دار باندې هم دعوه کړې وه نو پته ولګېده چې یاره داسې څه واقع نه ده شوې. نو وایي جنۍ بیا خپل بیان بدل کو او جنۍ ووایي چې او واقعي دا کم اف آی آر چې ما درج کړی دی دا د دې جنۍ ویډیو بیان چې کم دی هغه ما سره شته. زه چونکې زنانه ده زه نه غواړم چې د هغې ویډیو تاسو سره یا د هغې وایس تاسو سره شیر کړم خو هغې چې په هغه ویډیو کې کوم څه ویلي دي هغه زه تاسو ته بیانوم. دا جنۍ وایي چې زما څه موده دا ویډیو بیان چې کوم راغلی دی په هغې کې هم وایي چې زما یو هلک سره تعلق و او ما خپلې ترور ته ویلي چې دې هلک سره زما تعلق دی نو بس ترور هم سوچ نه دی کړی. ترور ورته ویلي دي چې ښځه راځه لاړ به شو دوی کره. هلک چونکې د باجوړ و ترور پهله دا وایي زما ورسره رابطه نه کېده چې کله ورسره زما رابطه وشوه ترور راته وایي چې زه خو بل چېرته تللی ما خو تا ته ویلي چې دې کره باجوړ ته زه خو ته لاړه شه. دا جنۍ وایي بس بیا زه ګاډي کې کېناستم او باجوړ ته لاړم دغه هلک سره وایي زه په موبایل باندې په رابطه کې وم. وایي هلته دغه هلک ورور او 2 نور کسان چې کوم دي رالل وایي زه دغه هلک کور ته بوتلم. هلته ما وایي دغه هلک کور والا ته وایي چې یاره زما ستاسو د هلک سره چې کوم په موقع باندې نشته د سره زما تعلق جوړ شوی دی او زه خو راغلی یم د هلک پسې. وایي کور والا راته وایي چې دا خو باجوړ دی د دې ځای خو ډېر څه خلک دي او دوی که د دې خبرې نه خبر شو تا به مړه کي او دا هلکان چې کوم تا سره راغلي دي دا به مړه کي. نو دا وایي زه ویرېدم هغه خلکو راته وایي چې یاره مونږ تا نه شو ساتلی ځان سره. نو وایي زه د هلته نه بیا د مردان په ګاډي کې هغې راکېنولم د باجوړ نه مردان ته رالم او د مردان نه کور ته رالم. نو زه یېرېدم چې اوس به رانه کور والا تپوس کوي چې تا دا 2-3 ورځې چېرته تېرې کړي. نو د دغې یېرې نه ما بیا دا الزام ولګو چې یاره زه دې کسانو اغوا کړی وم او داسې دې ځان سره ساتلی وم.
نو دې کې خو د پولیس وایي چې یاره کم ملزمانو نو هغه اوس ملزمان نه دي ای وایي چې موږ د دې جینۍ خلاف به کاروایي کوو چې د غلط بیاني کړې د غلط اف ای آر درج کړې دا خو به کېږي خو څنګه چې ما تاسو ته وویل د دې جینۍ عمر ته وګوره 17 سال د دې عمر دی د دې بیا تعلق هم چا سره جوړ شوی دی دا بیا باجوړ تم رسي هلته نه مردان تم رسي او د دې سوچ ته وګوره چې بیا په څلورو کسانو باندې بیا داسې داوم کوي دا خو د دې واقعو د پولیس وایي موږ به تفتیش کوو خو که موږ وګورو داسې واقعات ډېر زیات شوي دي چې پته نه لګي دی کې د تربیت کمې دی که ماشومان بچي چې کم دي هغه د تربیت خبرې اوري نه څه کمې کم ځای کې هم دی هغه هر چا ته خپل ځان ښکاري چې په کم ځای کې کمې دی د دغه کمی پوره کول پکار دي ځکه چې بلاشي څنګه ما تاسو ویل بلاشي جنکې داسې دي چې د هغې خلکو سره تعلقات جوړ شوي دي څوک چا سره کینی او دې جنۍ په شانتې بلا جنکې دي دا خو یو واقع ده نور داسې کیسونه دي چې دقسې نه څوک ایجني نه څوک پیژني په ټلیفون په ټیک ټاک په فیسبوک په دې خلکو سره تعلقات جوړ شي بیا په هغه کسانو باندې نه پیژني او نه سو اعتبار پې وکړي بلا شي جنکې داسې دي چې هغه د اوبو کې نن سبا داسې نشي راغلی دي چې چاله په اوبو کې ورکي نو هغه داسې نشي دي چې هغه بالکل کاله کې او که جینۍ وي او که سړی وي او که ښځه وي چې هغه نشي وکړي د هغې دماغ بالکل بیا په ځای نه هغې دماغ او د هغې بدن چې کوم دی مستي غواړي هغه مستي داسې نشي دي چې ډاکټران وایي چې دغه یو ځل څوک وکړي نو بار بار دغه مستي بیا بدن غواړي بلا شي جینکې دي هغه خلکو په دغه نشو راوړولي دي اوس که هغه جینکې ځان خلاصوي هم نشي خلاصولی ویډیوګانې د بلا شي جینکو نه خلکو کړي دي اوس که دغه جینکې تختی نو هغه هلکانې بیا بلیک میل کوي څنګه ما تاسو ته وویل ما په خپل کرایم ریپورټینګ کې بلا شی داسې پولیس چې کله چاپې وخلي دي په عصمت فروشي په اړو باندې په ډانس پارټیانو باندې هغه جینکې چې کله بیا موږ انټرویو کړي دي نو هغې کې ډېرې جینکې داسې چې هغې وایي دقسې را سره یو هلک دوستانه جوړه شوې وه وایي راته ویې چې راوتښته وایي د کور نه ورسره وتښتېدم وایي میاشت نیمې را سره تېره کړه بیا رانه هلک وتښتېدو چونکې وایي بیا د پښتنو معاشره ده بیا د دې جینکو دماغ په ځای شي وایي موږ بیا کور ته نه شو راتلی نو بیا دغسې دغه انټیانو له ورسي هغې پې بیا عصمت فروشي هم کوي پارټیانو له هم لیږي نو د دې ټولو خبرو مقصد مې دا دی چې دغه جینۍ چې کوم خبره کړې وه د هغې خو به ما دریم ځل تاسو ته تفتیش به کېږي خو دې نه سبق اخیستل چې کوم دي هغه د مور او پلار دپاره دي چې ای بچو سره کینی لوریانو سره کېناستل پکار دي هغې د بار چې کوم ماحولونه دي د هغې نه خبرول پکار وي کومه جینۍ چې بهر نه روتې د بهر ماحول نه خبر هغې په کور کې ټیک ټاک او ډرامې کتلي هغه وایي که دا یارانې چې کوم دي دا خو به ډېر ښه شي او هغه دا خو واقعي دا په ریل کې هم داسې دا بالکل په ریل کې داسې نه دا ټول دروغ وي کلم که څوک د چا سره جینۍ سره په کالج کې یونیورسټۍ کې په اکیډمۍ کې او ته وایي چې زما خوښې په کار ده چې دغه جینۍ ورسره هېڅ چېرته هم نه میلاویږي ورته وایي چې ښه حلاله رشته را سره وکړو مور او پلار راولېږه نو کله هم د چا په دوکو کې نه دي راتلل پکار بل ویډیوګانې بالکل چاته نه دي لېږل پکار سیلفیانې بالکل چا سره نه دي ویستل پکار کني بیا پکې ټول عمر کړېږي او د دې جینۍ په شانتې حال به چې کېږي به یو څه او وایي به بل څه او نقصان چې کم دی صرف د دې جینۍ بني د پوره فیملی به الله دې وکړي چې زمونږ کشران څومره هم دي په دې ټولو خبرو باندې ځان پوه کړي